ډېر معزز او محترم مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه د هر قسم مشکل حاجت دپاره انشاءالله د یا الله د یا غني یا مغني وظیفه ده. انشاءالله ډېره بهترینه او ډېره د کمال نه ډکه ده. ستاسو چې کم پرابلم دی، کمه پریشاني ده، کم غم دی، کم نه پوره کیږي، که هغه د پیسو دی او که داسې د حاجتونو دی، که هغه د روا حاجتونو دی، جایز حاجتونه دي محترمو، هغه به رب العالمین انشاءالله جل شانه دې سره پوره کوي. ځکه چې دا د الله جل شانه نومونه دي محترمو. نو څوک چې د الله تعالی دې نومونه وظیفه وکړي په دې طریقه باندې، الله جل شانه د انسان حاجات پوره کوي، د انسان قرضونه ختموي، د انسان د زړه مرادونه پوره کوي، د انسان د چې کم پرابلم دی، کم مشکلات دي، کم هغه سوچونه فکرونه دي، هغه ورته الله جل شانه ختموي. لهذا په دې طریقې سره دا وظیفه تاسو انشاءالله خامخا د خپلو حاجاتو دپاره وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو محترم او قابل قدر مسلمانانو رونو خویندو، تاسو به روغ جوړ یې، په صحت به یې، الله جل شانه هم خوشحاله او باد ساته. الله تعالی مو د زړه مرادونه حاجتونه پوره کړه. محترم مسلمانانو، نن چې زمونږ کومه وظیفه ده هغه ډېره بهترینه وظیفه ده او د حاجتونو لره پوره کوونکې وظیفه ده. ځکه د رب العالمین دو نومونه دي. هغه رب محترم مسلمانانو چې موتی پیدا کړي، هغه رب چې د تمام دنیا خالق او مالک ذات دی، د هغې رب دو نومونه دي، یا غني یا مغني. علماو ذکر کړي دي چې کوم انسان څه حاجت لري، څه مشکل لري، څه نه هغه جایز خواهش لري، نو محترمو دا وظیفه دې په دې طریقې سره وکړي. الله جل شانه به د انسان حاجتونو لر پوره کړي. الله جل شانه به د انسان مشکلات ختم کړي، غمونه به ختم کړي او د زړه غنا به ورته ورکړي. هر کله چې انسان ډېره مالداره دی لیکن دې ته د زړه غنا نه ده ورکړی شوې، نو محترمو دا انسان په حقیقت کې غریب دی. او که یو انسان ډېر غریب دی لیکن دې ته د زړه غنا ورکړی شوې ده، الله تعالی ورته ورکړه کړې ده، نو محترمو دا انسان کو غریب دی خو په حقیقت کې دا مالداره دی. نو د زړه غنا یو بهترین چیز دی، د زړه غنا قناعت ډېر بهترین چیز دی. نو کوم انسان چې دا وظیفه کوي د هغه د زړه غنا به ورته الله تعالی ورکړي، حاجتونه به الله تعالی پوره کړي، قرضونه به الله تعالی ختم کړي، پریشانۍ به ختمې کړي، مصیبتونه به الله تعالی ختم کړي، دغه رنګې جایز خواهشات به الله جل شانه پوره کړي. خو یاد ساتئ محترمو چې دې وظیفې سره به تاسو هیڅ قسمه خبرې نه کوئ. دا وظیفه به ډېره پابندۍ سره، دا وظیفه به ډېره په اخلاص سره او ډېره په عاجزۍ سره به انشاءالله تاسو فای تکمیل ته رسوئ. نو انشاءالله حاجت پم الله جل شانه پوره کوي. دې طریقه کار څه دی محترمو؟ نو دې طریقه کار یې ډېر زیات آسان دی، هېڅ ګران پکې نشته دی، انشاءالله العزیز او بهترین عمل دی. تاسو ورته غوږ شئ، زه درته ښیم. ګوره، کوئی تاسو د غربت مسله ده، صحیح شوه، بیا به صرف او صرف دغه 140 مرتبه وایي. که د غربت مسله ده، انسان غریب دی، نو د هغې دپاره به 140 پیرې وایي. او کله به وایي د سحر سنتو او د فرضو په منځ کې به 140 مرتبه یا غني یا مغني یا غني یا مغني 140 مرتبه فرض او سنت درمیانس کې د سحر مونږ نه پس. اوس کو انسان داسې یو مسله ده محترمو چې هغه وایي چې ما ته د الله تعالی رزق د داسې ځای نه راکړي چې د ما په وهم او ګمان کې هم دی، نو هغه به یې محترمو چې هر ټیم کې وایي او هر ځای کې وایي، صحیح شوه، هغه به 1102 پیرې 1102 مرتبه به هغه انسان وایي، صحیح شوه. اوس یو انسان دی هغه وایي چې ما ته د الله تعالی واده راکړي او زما د نکاح ډېره زر وشي چې زه پرې ونه کړېږم، او په یو میاشت کې د زما واده وشي. په څونه کې؟ په یو میاشت کې 15 ورځو کې زما نکاح وشي، په یو میاشت کې. محترم مسلمانانو هغه به 100 پیرې وي، هغه به دا ټکي وي، اسم اعظم دي ده، یا لطیفو یا حلیمو، یا لطیفو یا حلیمو. دا به ورځ کې کم از کم 10,000 پیرې، 11,000 پیرې به دا تاسو روزانه وایي.
او د هغه وخته پورې وایه تر څو پورې چې ستاسو دغه د واده مسله نه وي ختمه شي. هو که څوک بندش دپاره تعویض کوي، د محبت دپاره تعویض کوي، دغه رنګې نور څه مسلې دې ورته تعویض کوي، انشاءالله موږ سره رابطه وکړئ. کامنټ کې نمبر موږ درکوو او انشاءالله موږ سره رابطه وکړئ، موږ دله تعویض کوو انشاءالله. او الله تعالی به د هغې سره ستاسو دغه د د بندش مسله، د نکاح مسله، د محبت مسله الله جل شانه به ختموي. که دغه رنګې بل یو کس وایي چې الله تعالی زما هر رنګې حاجت پوره کړي، نو محترمو یو آیات دی د قرآن، ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر، دا به ورسره وایي. که څوک وایي زموږ د مالداره شو ډېر زیات، نو هغه محترم مسلمانانو د هغې دپاره به تاسو استغفار وایي. استغفر الله استغفر الله، ورځ کې به 6,600 مرتبه وایي. 6,600 مرتبه به استغفار وایي. استغفر الله استغفر الله. انشاءالله ډېر لږو ورځو کې به الله تعالی تا باندې مالداري راولي، نارینه اولاد هم الله تعالی درکړي. که چا نارینه اولاد نه وي نو موږ سره تعویض دی انشاءالله فی سبیل الله موږ خلکو له ورکوو انشاءالله. که ستاسو نارینه اولاد وي نو ستاسو ګاونډ کې، ستاسو چم کې، خپلو خپلوانو کې به چا نارینه اولاد نه وي، انشاءالله هغې دپاره موږ تعویض ورکوو فی سبیل الله. هسې شکرانه نالو نو هغه به انشاءالله تاسو له موږ درکړو. الله جل شانه به انشاءالله نارینه اولاد تاسو درکړي. چا اولاد نشته نو موږ سره بیا هم رابطه تاسو کولی شئ انشاءالله. هغې دپاره موږ به تاسو ته هغه څیزونه درکوو چې الله تعالی به تاسو ته اولاد درکوي انشاءالله. موږ خپل دعاګانو کې یاد ساتئ، موږ هم دعاګانې کوو. الله تعالی مو خوشحاله او آباد ساته، الله تعالی مو